حضرت ابوبکر صدیق فرمائی کہ تجارتی قافله کې ولاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایش نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټای یهودیان یادوي، علماء هغې نه هغه خبرې مرادي دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي دي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وی په دې لار نور پسې تلم تلم تلم، لار مې غلطه کړه. زیال مازدیګرې دی او زم زم زم، یا خدای پاکه دا سو شو، دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورلم، چې په ځنګل ورلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګه دې له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم مناره ورته موږ وایو، دا به پخوا په جومات نه وه، دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلاو، د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به ترې والو څو پرې خرڅ کړو. نو لوړ ځای ته مناره خلک وایي. نو دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي، ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، ځکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورغلم هغه آبادۍ هغې کې دروازه وه، ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو، دا خو نور پریواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي. ما وی زه مسافر یم او ګرمي یخني مې شوې ده او باران دی او سیلۍ ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده، مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وی چې نه، قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ور نه کولاوو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده، نو د هغه محل نما ځای چې هغه کومه آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وی چې دا کوم ځای؟ مېلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. وی دروانچي ته وی چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه و، او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژنې پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم، کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي مېلمه. لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه نه پېژنم، په مې د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدم، وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. د ټیک سره بیت الله د مخه به قدر کوي. وایي ما ته وی راځه را پاڅېدم، وایي په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه وه، چرچ، ګرجا، او د مشر پادریو. وی ما ته وی راځه، وی بوی تلم، وی یو کوټې ته بوتلم، وی کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی، او میاس کې چې کوم بوت دی
نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا داغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه داغه دی. خدای پاک زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړي دي، دوی مونږ لیدي یو، مونږ خو بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ برته ولاړي نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار دی، د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو، که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلی راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي، دا څه مسله ده؟ خوبي نه کوي ښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی، ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل؟ ما وی او دا اخر طرف ته خو ځم دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست په مکه کې محمد نوم صلی الله دی وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه مل او دا ګس تر ته پیژنې او دام زمونږه ونډي رو دوست دی عمر نوم دی. ټیک تی دا ګوتا دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی راځه. وی بویتلم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور مرګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼي کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستاره د دوه مرګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتی دي، نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي. دا مونږ نقشې دا میانس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبري او تیخی طرف ته مونږ ودرولې ته به ړومبې مرګرې ړومبې خلیفه به او دا ګس طرف ته به دویم خلیفه او دویم مرګرې به. یعنی تاسو رونو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړی د چا نقشه جوړی لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې ولا جوړی، خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق هم پکې نه. رسول الله مبارک له الله ډېر لوی شان ورکړی دی. حضرت عیسی علیہ السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، زیر در کوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدی. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بام پر وړي مدد بهم کې لوی شان والا شخصیت ته. الله پاک دنیای کفر مسلمان اکړه، الله پاک دا هغه پلاس گمراهی ختم کړه، د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختم کړي. هغه خلق چې سرمنې بخوړي، هغه خلق چې مردارې بخوړي، هغه خلق چې د خپل خويندو سره به بدعملي کولې، هغه خلق چې سکو میندو خويندو سره نکاحونه تړلیو، اق الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړ چې تر قیامت پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل، ډاکې به وي تیارې ډاکې، لوڼه به جمدې ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې. دې کور کې زناکاره ناسته، که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې، چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې. ګډ ګډ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاہي دړې وړې په ختم شوې، زنانه او ماشومان پنې غلار شو، گمراهی ختم شوه. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامت پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي.
یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی یو سفر کې یو سړی ولیدم یو پادری را پسې شو ماته ودرېدم ناستم یاره ویت یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم دی کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رود دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې رون راځي دوه روایت دي مې ته ما پرون څه کوي زما پکې غرض دی مې نه چا ترونه نه خیم وی هغه وی چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپینګیري بوډا دی رون د تغواړي غوغو خایه څه چل دی ما چې رونو خو ما پرون یو داغ وی ما ته وی خیو خبره وره ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې ما چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د پې رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده وی خبره زمانه م یېره شوه مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان منم پته و دې خلکو ته نخې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویې لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خړپوسو نه را سره یو ځای لوی شو ژوند کې چې ته دروغ ده نه دی ویلی زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی بالکل منم نبوت مې دی ومنم بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړو دلیل شته در سره یو شته څه دلیل دی وی پلان کې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی دغه مې دلیل دی دا معجزه ده اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې را لېږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم ولا چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت بهر کیف ورځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل 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 او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایل شوی چې خلق به صفتونه کوي خلق به تعریفات کوي خلق به ښکلا ذکر کوي خلق به علم ذکر کوي خلق به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړله لومبی پی ورله مور ورکړی دی او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبا هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابولهب له زیرې ورکه
وی مبارک دې شستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو. نو ابو لهب په خوشحالی کې صہیبه آزاده کړه، وی زه ته مې آزاده کړې. بخاری شریف کې راځي، امام بخاری ترجمۃ الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده. وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابو لهب په خوب کې ولید. مې چې ابو لهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شوم ډېر په بد حال یم، ډېر په بد حال یم، خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پیا دی سو بیا دی، اصل کې سوقیت لفظ دی. نو او بم راځي او پيو ټول وته کې ویلې شي. د ګل په ورځ مې دی دواړو ګوتو د میانس کې لږ د سکلو شی پیدا کېږي او هغه لګوندې راوم. بعتاقتی صویبه، ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالی کې ما صویبه آزاده کړې. دا صویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه. او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغی مکه فتح شوه، نو د صہیبې تپوس یې وکړ. وی صہیبه وګورئ. نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده، یو یې دوی او یو هغه دواړه مړه دي. وی د قوم یې څوک وګورئ، که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم، خو د قوم یې څوک پیدا نه شو. خو رسول الله مبارک به ډېر قدر کوه. بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیہ السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولیکه. حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري. د تلې مغزیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لري یو علاقه راځي بنو سعد ورته وایي. بیا بنو سعد کې لار تلې ده، داسې غرونو کې یو لار تلې ده. نو چې کوم ځای کې د نبی علیہ السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بی بی حلیمې کور، اوس خو کور نشته دی، د کوټو نښې شته، کوټې دي، چتونه پې نشته دی، داسې 2-3 ګزه د ګټو د کاڼو دیوالونه دي. او داسې مخامخ یو ځای دی، وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي، اپریشن د سینې شوی. نو بی بی حلیمه وی چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته، دا به بانډو دا ښځې به تلې، رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه، نو هغه به دغه ته لیږله، بانډو ته به لیږله، رواج و. بس دې دپاره به یې لیږله چې د بانډو آب و هوا خشتی دی به ښکلې لوي شي، د بانډو عربي خشتی ژبه صفای ژبه به م زده کي. بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وی ماشومان، نو فضا آب و هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون. نو حضرت حلیمه وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته، یو را سره خر یو را سره اوښه وه. نو وی موږ ډېر زیات غریبانان، وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل، خوب به وله نه ورته، او زما اوښه کې پی به نو، زما سینه کې به م پی نو، ډېر غربت و. نو موږ رالو چې دکه چېته یو ماشوم میلو شي، نو تنخوا به راته میلو شي د هغه ماشوم په برکت باندې، ماشوم به ساتم ولو پیسې به دا د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې. وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو، وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو، ما ته میلو نه شو. وی دا نبی علیہ السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پې رالې، خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته، نو چا نه قبلاو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته. وی ما ته چونکې بل ماشوم میلاو نه شو، نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه. ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی، دا یو ملغلره یتیم دی. چې دا ماشوم ما نبی علیہ السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته. وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې. وی زما اوښه کې فوراً پی پیدا شو او غولاندې د پیو ډکه شوه، او چې دې ما خپلې سینې ته واچو
وی الله زما سینه کې دومره پیدا کړل چې د دم په کارو شو زما چې خپل کم بچیو دا غم کار برابر شو او پلاره چې راتلو نو هغه اوخه چې ما به وهله او شلل او قدم به نه غشته هغه اوخه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما تخاون وی چې حلیمه یا حلیمه والله لقد اخذت نسمه مبارکه یو مبارک شخصیت تیرا غشته دی امام ته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره ده دغه څه ده دا وی ما ته مرګرو وی چې حلیمه او ماغه زړه خریده کبل دی راغشته مې او ماغه ده وی چې دا خود تلو نه واغه طرف نه دي طرف نه موږ نه مخ کې روانه ده دا څنګه چل ډېر مبارک ماشو وی زه پوه شم چې الحمدلله مالا خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوته مکې دنو ساعت ته ما بلو یو او ماشومو وی انصاف پکې دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته چولیو نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي او خلق حیرانو زما ساروی ساربشو مالا خدای رزق راک زمالدار شم ډوډۍ پیدا شو سینه کې پیدا شو اوخه کې پیدا شو او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما ساروی چې با ما خام را نو غولانځ به ډکې وي او تشي به پړسېدلی وو نو خلکو بخپلو بچو ته وی او غلامانو ته چې ورشه د حلیمه ساروی ګوره کنه څنګه نار دی او ماړه راځي ستاسو سره تاسو کوم دې ساروی سره وې نارې بوزي او نارې راولې نو خلکو و زما سارو سره ساروی او زې سارول بیا هم د خلکو نار راتل زما به ماړه راتل ما وې دا د سارو کار نه دی دا د زې کار نه دی دا زما د ماشوم بچی برکت دی دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم بنو سعد کې میله به لګېده نو زه یو ځل لاړم میلې له وی رسول الله مبارک دغه وخت قدم غشتی دی نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي وی دا نبی علیہ السلام ته وکتل او وی رامنډې کړې او پیغمبر علیہ السلام یې د مټه ونیو وی خلکه د ماشوم ملکه ګوره دا به ستاسو تبع ذریعه ګرځي ستاسو د پلان نه کې د دین د تبع ذریعه به ګرځي دا ماشوم ملکه وی ما زر نبی علیہ السلام روچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کی زما بچی ته خو څوک را نږدې شي زما بچی ته خو څوک را نږدې شي وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی وی ما یو پادری راغی نو ما ته وی چې د سنم دی نجومیو که پادریو ماوی د دنم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ستاسو دی مې زما بچی دی ستاسو نوم دی ماوی حلیمه د پلارې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغشت وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وی چې زمزه ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دی راته بدل واغشته نو شک کې دی واچولم مې ولې دی وجه وی دا کلوې شو کنه چې دا کم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کمې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه وګرځي ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي اته نشي بندولی 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمه کره تیر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور له راوسته حلیمه په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه لکېږي ځان سره واپس بوزم او قانون بدو چې 2 کاله به پی ورکول زیات پی نه ورکول وی چې را مې وسو اتفاق داو چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم 1 کال 2 نور مرا وبا د ماشوم نقصانی نشي وی واپس یې بوزه نو یې واپس مې بوت نو د حضرت حلیمه سره تقریبا 4 کال تیر کړی
زه چې طائف ته لاړم بنو سعد ته یو د روژې میاشت وه او سخته ګرمي وه د سنور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې یولس نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د انور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلۍ سره وله دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زمونږ قریشي رول خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان رالل او وینې و چاړې و پسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما منډه کړې چې خدای سب جنجال پیښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پیښم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړو ما یو دوه کسان راغلل یو کس پکې بل ته وایي چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وایي چې ښه دا غوره انسان راوچت کا وی زه یې راوچت کړمه وی چې راوچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وایي چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بار یې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ته وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیہ السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی بله زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وی زما زړه صفا کړ او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای کړ او لاس یې پراخ کړ نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی او یریدم او ډېره ویریدم چې دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړوي اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وی ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به ورته خور کا او په هغې به یې کېنوله او مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او صادر یې خور کا هغه بوډۍ راونیده مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړ وی چا نه مې تپوس وکړ نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی دی رضایي مور ده مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقیع مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښاو مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې او مبارک بیبي وه خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی
او د نفس الله مبارک تربیت او د هغه د ماشومال خدمت دا الله د حضرت حلیمه سعدیه په قسمت باندې لیکل. ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه او تاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم او په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات ویندې او غلامان گرفتار شو. نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي. نو جعرانه کې ول تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان ویندې په هغې کې دیره کړې. نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. زما خور څه کم ده؟ ما خور خو نشته، زه خو د مور او پلار نه یو پیدا وی نیم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه. وی تاسو یې راولئ. نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته. وی ستا څه نوم دی؟ وی ته زما خور یې؟ وی یو. وی زما کوم ځای خور یې؟ وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم. تا مونږ کله 4 کاله نه دي تېر کړي؟ تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې؟ تا زما د مور پی نه دي څکلې؟ او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پرته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ ټیک شوه ده خو دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پیس کلی دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه. وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی او بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور ده، زما د رضاعي مور لور ده. داسې به وکړو، دا به مزاده کو او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد کړو. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک ازاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختورو، الله ولا فیصله کړې وه دا نو مې ورله د مخکې نه منتخب کړی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، زه محمد یم صلی الله علیه وسلم، و انا احمد، زه احمد یم، زه بشیر یم زیر ورکوونکی، زه نذیر یم یرونکی یم، زه ماحی یم کفر به خدای د ما په برکت ختمه کی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. موږ ته دنیا ته لېږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی عقبه وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی وایي نه ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. ندی راغلی. نو نوح علیہ السلام وہی ما دیتا دین رسول دے، گواہ دے سوکتے محمد و امته صلی اللہ، محمد و امت زما گواہ دے. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گواہیو کہ چی او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے. نو قوم بے دے دروغجنو تاو گورا دوی کم زیو چې دی گواہی کوي. نو الله به تاسو رن تپوسو کې چې تاسو گواہی کوي، تاسو نوح علیہ السلام زمانه کې وې مونږ وی نه الله مونږ هغه زمانه کې نو خو تا په قرآن کې ویلي دي، مونږ په هغه وجه گواہی ورکوو.
قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام قوم ته دین رسول دی او بیا به پیغمبر په خپل قوم گوی کوي الا هل بلغت ما دین رسول دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی مبشرن زیر ورکی مسلمان ته د جنت او یری کافر یرون کې دی د جهنم او د عذاب نه چې دا کافر خدای مسلمان کی